دا خبره علماء ته هم کوم، طلباء ته هم کوم، عوام ته هم کوم چې د ټولو علومنا بهترین علم معرفت د الله سبحانه وتعالى ده. ځکه چې د مسلمان او د مؤمن دپاره اولنی واجب څه شی دی؟ معرفت د الله سبحانه وتعالى او معرفت د خپل نبی دی. که موږ الله وپېژنو، نبی وپېژنو، انشاءالله موږ به د الله اطاعت نه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اطاعت نه به وروسته کېږو نه. ځکه چې موږ ته به د الله عظمت معلوم وي، موږ ته به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت معلوم وي. دا به راته معلوم وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چا رالیږلی دی، او دا به راته معلوم وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دپاره رالیږلی دی. لہذا زما محترم معززو، د علم ډېر فضایل دي، خو لنډه به زه تاسو ته دا ووایم، هغه پلاران ډېر د مبارکباد مستحق دي چې هغوی خپل بچین د الله کتاب یادولو دپاره وقف کوي، او هغه طلبه هم د ډېر تحسین او د مبارکباد قائل دي، لایق دي چې د الله سبحانه وتعالی کتاب په خپل دماغ او زړه کې کېنوي او د هغې حفظ کوي. هغه استادان چې هغوی د خپلو طالبانو سره د الله د کتاب د حفظ دپاره کوششونه کوي او په هغې کې سعی کوي او جد و جهد کوي، الله سبحانه وتعالی د هغوی ته هم دنیا او د آخرت جزای خیر ورکړي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. غالبا امام اوزاعی رحمه الله فرمائیں هذا الذي اقعدني مقعدي هذا من 30 سنه. دا حدیث دی، د دې حدیث د وجنه په دې ځای کې ځکه ناسمه د 10 کالو نه چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین په تاسو کې څوک دی چې هغه خپل کتاب الله زده کوي او بیا بل ته ښیي. نو دغه خپله مې زده کړی دی او بل ته ښودلو دپاره د 10 کالو نه زه ناست یم. محترمو، الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته جزای خیر راکړي او الله دې مونږ د کتاب او د سنت سره آشنا کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په زړونو کې د کتاب او د سنت محبت واچوي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته په کتاب او سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي.